مسلمانانو ورونو چې کله امام الانبیاء د مدینه جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نزی الله اکبر لوی ماتم په دنیا لوی غمو نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اگر او غختراوی بل او بلا خبر ورته وکړي یا ابا بکر او ابو بکر دادا بو کی ډېر مهم امور ورته وسپارل او د رسول الله مبارک تدفین نکیږي ایثار په دې چې ډېره اهمه خبره پاتې ده وګونه خو کولاو دي کړه دا کولاو ساتي مسلمانانو ورو خپکیږي بنه زما څه خبره په برداشت کوي ها د رسول الله مبارک تدفین نکیږي ولی نکی اهمه مسله پاتې ده اهمه هغه مسله د صدا هغه مسله د حکومت ته د څه مسله ده ځکه نبی علی السلام خو د دنیا نه لاړو د دنیا نه چې زینو خاورې به پیواوړي خو سبکی تر هغه پورې خاورې په ناړې تر سو پورې چې د امارت او د حکومت مسله نه ده شوي تر سو پورې چې د سیاست مسله هغه نه ده حواله شي او چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو مسله حل شو دا غي نه رسته د رسول الله مبارک تدفین کړي ټول خبري ورته والا کړي تب حاکم وقت تب زمانه رستو غټ سیاستداني او د قران څومره احکام چې دغه به تنافس کوي دغل نه بلاس کټ کوي زناکار به سنگسار کوي قاتل نه به قصاص اخلي چې څوک قتل وکي او چې څوک داسې روانه کوي نو دغه به دا سزا مسلمانانو ورو غوګونو کولاو کوي نن څه خرسري لشل رزتيري کیو بیا راشي او پټکی پکې والی ابل ور د یو د سر د پاسه غټ پټکیو ما ته وی دا پکې کوم دی خدای دې غټ ته خو غټو چې مدرسې ته نه تل خدای دې مې په شرمونو شرمو اما په منبر دې دا خبرې کولې ما دومره په سونو آیاتونو د قران دا ته د خپل اندې کې خدای دې تباکا ما خلق دوکا کې هغه وی کې غټ پولیس دې په منبر راسته موږ ته مسلې کوي د خلکو په مخ کې مې ورته وي او وی مې ورته پدې چې مې دا سړی ګوري باطل پرست آیات ساتي کم امام چې حق نه بیانای کم امام 400 ورته وي خسړې دي پیاله چې پسکې یره جی بس تا د هم مړه پکشتا ستا د هم پکشتا دا ډېر غټ دل دی د پسې موږ نه کیږي د غلغه تم خوي د زناکار غه تم خوي او د سودخور غه تم خوي تاسو راته وای کیږي ورپسې چې زه د پیغمبر په مصلی ولاړ یم او زه د سودخور بدو نوم د زناکار بدو نوم او زه په تاڼه کې او تاڼدار اگر رشوتی دې داغه بدو نوم نو ما پسې به منځو شي دا مستدا سي ځان شي تاسو دغه عجز ګون تراله پکار دي چې داسې د وټونو موټونو خبرې نه کوي هغه مقتدیم به غیرت امام به غیرت یاد ساتي ټک ټک پنه کو صفا دین د خوز کوثر په غاړه د پیغمبر علی السلام د لاسا دا وبس کل ګوري دا غپ نه دی دا یاد ساتي دا لوی علما چې په وینو کې لټ پټ شو بوډاګان سپینګری تاسو نه زه تاسو کوم مسلمانانو ورونه ولې چا کور کې خزي سره نیولې ده کده خور سره کده لور سره څه چل دی چل څه دی ماته دا جواب راکړي هغه صرف دا یو خبره کوي او هغه خبره د قران د حکمرانه ده او زمونږ حکمران قران دی او کنه تاسو وایي د مسلمانانو په جیب کې مخه ده په الماری کې مخه ده او په کور کې په دری کې مخه ده دوړي په پرتی دي چرته تاسو مونږ ولید چې غل لاس کټ ریدل دي چا یو زناکار تاسو لیدو چې په چوک کې سنگسار شو یو کس چې قتل وکي
او دې الټه ځوړن کې او دنه سر لري کې نو بل بیا دا چلو کی وایي کنه یار نو دې غریبانو پسې جی او دا پچوکې وای نو کدا یو ور پسې حکمران واګه راخ کو دې پچوکو او په دې کونه کې نو دې به غریب نه ووري کوا بنوړي سم خیال لې او تانه تمنګ تاسو مزو د مالدارانو مزي نو چې مالداران لړشي خشرابي بي خسوت خور بي نغه ته وای جی تل تکینا په غټه کورسه اما تا ته سوې پیمانی وای زمړه ته پکې چاره اوسته ز سبا راشه دا څه کوي کنه دا څه د سم دا سروال غواړل چې تا ته سبا راشه ها دا ولي دا مونږ د قران په لار نه یو روان کله قران حکمرانی رااله مسلمان اورا سر اوچت ګرځوا او زبیا چې ستانه منل کېږي نو ته بیا ګورا بیا بس پینګيره بابا هغه په لارو کوسو کې نه لړزيږي داغه به عزت غلب غلی بیا غلب غلی او ارچا ته بخکاري چې دا غل دی هغه کار سوک ډاګو به ډاګوي شرابي به شرابي خو نن افسوس داده خپکهږي خو نه کنه چې د ورشاته د شرابو بوتل خلک سکی کې رس کی اتاڼو والا ور سره ناسي کې ناس نه اسې زه رختیوم کې درو واو سم خیال دی ور سره ناسي کې ناس نه او دا کشمش چې وای دا خو عام شی دی بڑا او دا لاري چې ورکی دي زناکار لا او د ټولو ډاکوانو لنو دا سوق ورکی تاسو پیمانی وای نو ډېر نشو ویلې که سپین وایو نو بیا اسې نه چې تاسو خپه شئ بیا کاکاګانو خپکی زمون خو بیا خدای دې خیر وکړي چې زمون خو بیا ډو څوک رستو تاسو نه کوي الله دې رحم وکړي خدای دې ویلو نه بغیر کیږي نه کاکا دا به وایو ځکه چې د قیامت پر ورځ به د قران لاسې زما بګریوانی د دې مولا نه کم از کم دومره خو په منبر ویلې شم چې قران داسې کتاب دی نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته غټ غټ امور پیغمبر وسپارل نو د ټولو تذکرہ نشم کوله الله دې توفیق ورکړي علماء ول چې بیان کوي او تاسو موږ تناسینو او ربته خو یو امر پکې داو یو امر امام الانبیاء ورتوي او ابوبکر صدیق چې کله زد دنیا نه لاړ شمه زمونږ استاد په مسجد دا خوري پردشي الله اکبر زد دنیا نه لاړ شم نو ډیر یو لوی ظالم مسیلمه کذاب چې د پیغمبر داوی کړی دا او دا کذاب ورته ولي وای نوم سره یو خبره مخه ترازی د نبی له سلام ته خط ولېګو څه چلیو کو خط ولېګو دا خط داسې لیکلو چې زه پیغمبر یم نبی علیہ السلام ور سره مسلمه سره په جواب کې کذاب ولیکو څه شی ولیکو کذاب ناګه کذاب نه پوری چلیږي غټ دروغجن چې سم ډیر دروغ وای د پیریانو نوم ډیر دروغ وای ناګه ته کذاب وای خلک وای کنه مړ دومره دروغ چې د پیریانو نوم ډیر دروغ د پیریانو نوم ډیر دروغجن دی رامیا نو د پیریانو نوم ډیر دروغجن نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی او ابو بکر زمان رستم خلیفہ نو ډیر لوی امر درته یو داس پارم چې دی ظالم سره به جهاد وکي الله اکبر د سره به جهاد لذي جهاد کې مټیان نه تقسیمېږي کپړای پکې ولوزي سپکې ولوزي کپړای پکې ولوزي مسلمانانو ورونو څومره چې اسلامي جنگونه شوه د رسول الله په دور کې نو 259 یو کم شپېته ملګری پکې مسلمانان شهیدان شوه څومره 200 یو کم شپېته پکې شهیدان شوه او دغه جهاد لچ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو نه په دې جهاد کې یو 100 صحابه شهیدان شو الله اکبر څومره او په دې کې 200 دا د قران عالمانو حافظانو الله اکبر نو د ختم نبوت مسله څومره لوی مسله د دین خپل تاسو اندازه ولګوي مسلمه هغه خو په دغه دور کې لاړ بیا وروسته او دا یو چې د اسود عنسی
د پس نبی کریم علیه السلام یو مجاهد اعلان وکړ داسې ټول تاسو چې ناس یې مونږ تاسو اسی د هغه څه مونږ نه یو هغه څه چرته یو خو اعلان وشو رسول الله اعلان وکړو وسوک به د اسود علاج کی مطلب بداو چې څوک په لار شي چې د اسود کپړای به د تر جدا کی الله اکبر الله سوچت کوي نه هغه ځای کې فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ الله سوچت کوي وزبزم نو چې کم یو وزبزم نو کور ته مطلب یا نه چې مشوره کوم نه تور ور سره او د جمعات ته روان د رسول الله مبارک د مجلس الله اکبر ګران کارو کنو سم خیال لې مونږ چې سیروزی له زلو شل مشورې کو کنه نه خزراته وای چې ته مړه پوس راغلی پرون راغلی چلې نه نو لک صبرو بیا بابا تابع گویا نشي ځان لکار کتل د سیروزی بلا خبر یو تری او بیا رونه رورتا نو شل مشورې کو هغه چې بدلو او فیصله به د جان او مال وکړه چې کپره به الوزو منو بس واپس پیدا کتل تور به ور سره ووته او دا واقع ووري خبره ختموم بس تا کوي او واقع د دوامه زم خستړې ما او دومره چې څه فائدہ تاسو شي چې تاسو او پیژنئ چې دا مجاهدین صحابه څومره قربانای وي د دې نو د خپل واقع بیانې فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ وما ډیر سفر وکړو تر دې پوري چې د اسود هغه کلی ته ورسېدم نو چار چاپیر پولیس او فوج هغه محاصره کړی د تاودی نما یو ملګری ته وی چیرې زه خو دې سړی سره ملاویږم ډیر لره نه راغلی ما ستاسو د پیغمبر سره اسه ډیر د وایزو نه چې لکه زه پیغمبر یم د پیغمبر علی السلام نو رستوشته پیغمبر نو چې سوګدا سره پاسې نو تاسو څه خیال لې او یا چې بیا د غمل ګرتیام کوي نو تاسو څه خیال بندوي چې سمې ور سره او دا یاد ساتي چې کله داسې پچا کې بوئی کنه نو جنت ته چتل غواړي نو په دې کنده کې په تیار کې لړکوي بس دغه درله پوره د په منځونو جنت ته تګران دي دا اسانه لار ده بس یو شی ولا ګوري خو مضبوط کس چې سر نه اوچتای چې سپیو خوري چې دا خلق دې د مشي قادیانه دا ډېر لوی مرض دی دا الله دې موږ د دې مرض نه وساتي نو مسلمانانو ورونو دی وای زور رسیدما نو یو سره میلاو شي کاکا ستاسو د پیغمبر سره به څنګه ملاويږي مګه وای هغه خو سو دروازې ورپسې بند دي او څومره لري دند دغه سره ملاقات خو ډیر ګران دی هر څوک نشي ملاوي دي پولیس او فوج ته تاو دي نو یو په د سړی زوی پېښ تجربه کار باباو هغه ورته وی ملمراشه چې دا راته وی نو زلاړه وی ما ته وی ک ملاقات کول غواړي نو هغه ځای کې د خزي دفتر دی په هغه دفتر کې خزانه استدا په کرسي باندې وی هغه خواله لړشه او درخواست ورته کېده چې میډم ورته وی کنه میډم ته درخواست کېده چې ستا خاوند سره ډېر اهمي خبرې دي زه ملاقات ته راغلی ډېر د لرې نه ډېر ستړی شو او دی وی ټیم داسې دی چې رس ختم شو مازیګر د نور په زیړی باندې دی د نور چې زیړ شي او زوم ګوره د ځان پروا نه کوي وزوم چې رسول الله به ناراضه شي پیروز مالې غلې وي دغه سیرانی وزم خو نه وزوم چې نن رس کې دا کارو شي اراده یې داسې کړې ده وی چې کله لاړم هغه دفتر ته په دفتر په دروازه باندې دربان ولاړو اجازت میں واغز دن لاړم بی راته اجازتو کو وکې لاستم بر سره پکور سي ویماوی چې ملمه ما داسې راغلی مستا دی خاون سره می ډېرو په اهمو خبرو باندې مشوره ده دا به څنګه چلی یو کسانې بار کړه نو ما ته د کم ځای نه راغلی یما چې ډېر د لرې نه راغلی ما نو دا ښځه پټه چې ته مسلمانه وه او دا د نبی علیہ السلام د ختم نبوت قایله وه نو ته دا غوږ را دی خوا کوي هغه پلیت سره څه کوي زه خو بدقسمت یم اوس ښځه یم دغه نو راګیره یم خلاصېږم ته نه خو ته کمې بلا راوستې نو دی وایي چې زه مطمئن شوم چې دا ښځه تې تنګه ده نو ما ورته غوږ کې وي چې یاره که تا ته بېغمه کړمه نو څنګه به
ډېره مزه به ونه کړي. نو یې ښځه ما ته وایي که دا کار دې وکړو نو بس بیا خو سیده زما او ستا دپاره جنت دی. نو ما ورته وی لارې راته برابر کا چې صرف دننه لاړ شما څوک نه بیا چې ښه تیاره شي نو ما ته ور دروازه کولاو کا فیصله به شي. وی ښځې اعلان وکړو چې فوجیان او پولیس ټول چاپېره نه لرې شي. د سیب چې کم دنده کمره ده بس هغه خالی کوي، چار چاپېره نه لرې پورې به څوک نه وي، ځکه مېلمه راغلی دی او ډېرې اهمې مسلې دي په هغې باندې خبرې کوي چې دا څوک وانه وړي. وی ښځه را سره شو بس هغې ته وایي چې لړکېږئ لړکېږئ. نو دا ټول تښتېدل اخوا دېخوا او بس لاره یې خوشې کړه. او ما ورته ووایي چې ور را پسې بند که ښه کلک تالی که چې تیاره شي بیا راشه کولاو که بس زه به ځمه ما ته لار برابر که ته دننه راشه نو دی به انشاءالله توله شي. مجاهد مجاهدي الله دې موږ مجاهدین کي امین ووایئ که نه ولې تاسو خو داسې یېرېږئ لکه د افغانستان په مورچو کې چې ناست مجاهد چې نه وي که نه نو ګورئ هسې جنت ګران دی، هسې ژوند هم ګران دی. هسې مړه اراده خو کوئ که نه خدای خو فیصلې په ارادو باندې کوي. من کم ځای سکې کونډې کړئ چې تلي یو ورپسې خو د زړه کې اراده خو ساتئ که نه که مقراله نو ولې زو به نه زو به انشاءالله. نو دی وی لار راته برابر شوه دروازې کولاو کړه وې خاوند ته یې ووایي ډېر لوی مېلمه راغلی دی د لرې نه تا سره څو خبرې کوي دروازه در پسې بندومه. وی دروازه بنده کړه بار دربانچي ته وی چې نږدې به نه راځي یا هغه ځای لرې ودرېږئ یو ګنټه دوه پس پته ته بیا اعلان کړو. فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنه ډېر خوش قسمته وی چې دننه لاړم کېناستم ورسره خبرې اترې مې وکړې چې دې څه وایي. هغه وی چې پیغمبر خو زه یم. ما ته نېږدې وکتل چې خوښ په دې شم. یو ساعت تېر شو خو بیا مې وی چې یاره ټایم در باندې ځي تېرېږي. بس د مرۍ نه مې ونیو کته مې کېښود. بیمانه چې نو دکې ګورې بیا صحیح هم نه بیمانه دا ډېر دلی چې کې مې خود نو ما وی چې بس نور درته صبر نشم کولی. وی توره مې راوویسته په مرۍ مې ورله کېښود. الله اکبر دا خلک په جنت ته ځي. موږ ته هم وایو اته واړه دې راله راکړي خدایه په دې ځای کې ناست یو اته واړه غواړو داسې ده که نه ډېر په اسانه یې غواړو. بس هغه ډېر لوی بادشاه دی. خو مسلمانانو وروڼو یو کار وکئ په زړه کې د جهاد جذبه ساتئ. ګورئ هر مسلمان ځکه نبی علیه السلام وایي چې څوک مړ شو او د ده اراده هم دې تلې هم نه دی هېڅ نه او د ده زړه کې هم اراده نه وه نو ما ته یهودي ین او نصراني یا دی به یا د یهودیت په مرګ بري او یا د نصرانیت په مرګ. ځوانانو د جهاد جذبه ساتئ د جهاد. نو کله چې ما په چاړه راښکل شروع کړل نو دې لوی لوی خړلار اوازونه کوي لکه د غوی په شان لوی شی مې پرزولی خړلار اوازونه شروع کړل. نو په روشندانونو سره سورسوري به و نو هغه اواز بار ته ځکه څاروي چې حلالوي نو اواز کوي که نه هغه بار ځي او دی خو د څاروي نه هم بدتر ځکه قادیاني هم بدبخته دروغجنو په دروغه نو د دې خو دغه نه هم څاروي نه هم بدتر و. نو بار هغه ځای کې لرې فوجیانو اواز وکړو او ښځې ته یې منډه کړه ورله وی ما لنبینا یغرغر غرغرة الثور. و بیبي زموږ په پیغمبر څه شوي دي هغه خو داسې خړلار کوي لکه د غویي په شان. نه هغې ورله اواز ورکوي خواله مزئ ځان له کښېنئ ان نبیکم یوحا الیه. ستاسو پیغمبر ته دنده وخې شروع ده لک لک مه کوئ. هغې خو هم لکه څه منلي و خامخا که نه خو داسې نه وه هغه هم ریته ناسته وه یاره الله به ورله لوی مقام نه وي ورکړی دې ښځې له ښځو کې هم وي که نه یاره ټولې خو یو شان نه وي ټولې خو یو شان نه وي یي پکې ډېرې کمې کوزي خو یي پکې په دې موضوع باندې نه ځو هسې نه چې خویندې چې ته خفه شي. نو مسلمانانو وروڼو بس تیاره شوه هر څه غلی غلی شو او اعلان یې کړی چې خواله به نه راځئ مېلمه به رخصتو بیا به تاسو راځئ.
بس لاړه دروازه وته کولاو کړه په تندیخ کول کو فیروز دیلمی او د تیلار برابر کړ چې ښا کافی دی رخصت شو نبی دنه خلکو ته راشي پیغمبر خو وخی نه خو بل څه چلو سیستم بدل دی نبی کریم علیه السلام ته پیغام ورسېده چې د الله پیغمبر فیروز دیلمی خو سړی خړلورې دی نبی علیہ السلام الته اعلان وکړ فاز فیروز کامیاب شو